أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته یو عمل ښیم د هغه کسانو لپاره چې هغوی وایي چې په ما باندې اودس ډېر زر سره اوړي. د دې په باره کې ما مخکې یو ویډیو کړې وه، خو بیا هم دا بله ویډیو ده، که هغې باندې دغه ونه شو نو بیا دا صورت درته ښیم. دا صورت د ځان سره محفوظ کړئ او دا ځان سره محفوظ کړئ. انشاءالله د اودس وختونه به بچ یې. او بل دا چې د چا شهوت ډېر زیات وي، یعنی زړه کې بد خیالات پیدا کېږي، کله چې زنانو ته وګوري یا همداسې نظر واچوي نو بیا چې دی په ذهن کې غلط خیالات پیدا کېږي او د هغه شهوت زیاتېږي، نو هغې دپاره د سورت نور چې په 18مه پاره کې دی، 18مه سپاره کې دی، دا صورت دی ځان سره وساتي، ودې لیکي او ځان سره وساتي، نو د اختلام نه به محفوظ وي، احترام به ورته نه کېږي. دا خو الله طرفه دي کېږي، خو بیا هم لکه بار بار چې هغه تنګول کوي هغې نه به بچ وي. او که چېرته دی په آب زمزم باندې ولیکي، دا صورت سوره نور چې په 18مه سپاره کې که دا چېرته په آب زمزم باندې ولیکي او ویسکي، نو جمع شهوت به یې دفع شي، یعنی شهوت به بیا نه راوچتېږي ډېر. دا ویډیو د ثواب په نیت ملګرو سره شیر کړئ او وایي چې په دې عمل کې نو ثواب کې به تاسو پوره شریک کړئ. والسلام.